زنانو په حواله سره یو اهمه مسله مونږ نه بار بار خلک تپوس کوي چې یو داسې زنانه زمونږ یو داسې اسلامي خور چې هغه یو بیماری ورته راشي بیا هغه څو ورځې وشي نو بیا بیماری ورته راشي. ما بیماری نه مراد مخصوصه وینه دی چې هغې ته مینسز ویلی کېږي. نو آیا دی به په دې ورځو کې مونځ کوي که به نه کوي؟ که په روژې کې دی سره داسې بار بار دی ته وینه ښکارېږي نو دی به مونځ کوي که به نه کوي؟ یاد وساتئ زنانو ته کومه بیماری چې راځي هغې کم نه کمې ورځې چې دي هغه درې ورځې نه مخکې چې کومه وینه راشي او بند شي هغې ته بیا حیض نه وایي، هغې ته مینسز نه وایي. دا د دې ځاني بیماری ده چېرته رګ خراب شوی وي. او زیاتې نه زیاتې 10 ورځې دي. هرې زنانه ته خپل عادت معلوم وي 15 ورځې یا 7 ورځې یا 9 ورځې. به هر حال 10 ورځې پوره شوې دې نه بعد وینه نه وردېږي بس فوراً به زنانه غسل وکړي په 10مه ورځ او دی به خپل مونځ شروع کړي. که میاشت د روژې وي خپلې روژې به شروع کړي. یوه داسې زنانه چې هغې ته د بیمارۍ ناپاکي څو ورځې کېږي چې بیا بیماري پسې راشي نو دا یوه مسله خامخا زده کوئ. ای زما خویندو، زما نورو خویندو ته دا ویډیو در سره شیر کوئ چې د یوې بیمارۍ نه بلې بیمارۍ پورې د زنانه کم از کم 15 ورځې ضروري دي. که چېرته 15 ورځې نه وي تېرې شوې او یوې زنانه ته بیا بیماري راغه نو دې ته وایي طهر متحلل. دا پاکي ګډه وډه شوه. اوس په دا یاد وساتئ خپل منځونه پرېږدوي نه بلکې کم از کم 15 ورځې د پاکۍ چې دي هغه به دی پوره کوي. چې 15 ورځې پوره شوې هغې نه بعد بیماري وه نو دا به بیا د دې هغه خپله مینسز یعنی حیض بیماري شي. وګورئ کم از کم 15 ورځې چې دي دا د زنانو د پاکۍ ورځې دي. دی به دا 15 ورځې خامخا منځونه کوي. که په دې کې بیماري راځي یوه پاکي ورته حاصله شوه اوس دې پاکي 15 ورځې نه دي شوې چې بیا وینه ورته راغه اوس په دی چې دی په 15 دن پوره کوي. دا چې دې ته بیماري نه ویلی کېږي دا د دې کمزورۍ له جهته چېرته خېټه کې رګ شلېدلی دی او هغه وینه ورته راځي. ویډیو مو خوښه شوي یقینا شرعي مسله دی. زما نورو خویندو مسلمان وروڼو دپاره مخکې د سره شیر کوئ چې امت فایده ترې والي. شکریه.